قطع تعلق وي خپلولي یې قطع کړي د هغه به لمونځونه نه قبلېږي د اختر لمونځ به یې نه قبلېږي د جمعې لمونځ به یې نه قبلېږي دعاګانې به یې نه قبلېږي نو محترمو دا ډېر اوچت محفل دی ډېر بابرکته محفل دی په دې کې موږ تاسو خپل ځان لپاره خصوصا د دې کورنۍ لپاره او بیا خاص کر د دې جرګې مشرانو لپاره چې ډېر په اخلاص سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم د کینې نه د بغض نه دې نه ځان وساتئ دا نیکیانې داسې ختمئ لکه اور چې څنګه لرګي ختمئ موږ تاسو مسلمانان یقینا د دې منځونه کې سبدي او د اسلام الله کې سبدي واحد کې سبدي دا تورنۍ دینی خدمات هم شته لګوري الهي رب العالمین ټول دیندار کې دین ته مخه کې د بدو نه شاکي بدو ته شاکي نفرتونه ورنلري کې بغض کینې او حسدونه ورنلري کې الهي رب العالمین ګوري یو خبر درته کوم چا چې په دې کې منډه تل کړې ده دې مشرانو دې علماو شاهد مولانا نه راوخلا قسم درته او موږ د خلکو ته سوال کو جاری کو منت کو چې په دین باندې راشي دین اختیار کوي چې د دې مسلو نه الله پاک تاسو خلاص کړي بغیر د دین نه د دې مسلو نه خلاصي نشته د موږ او تاسو د دین لار اختیار کړئ نبی صلی الله علیه وسلم ګوره 14 کاله مکی مهنت کو 10 کاله مدني مهنت کو هغه خلک چې ژوندانونه به خولي دین اختیار کو الله پاک نه صحابه جوړ او زمونږ د روزانه په بنیاد باندې الحمدلله دا روغ جوړ روان دي خو خلکو ته جاری منت کو خاص کو چې لک صبر کوي لک تکلیف برداشت کوي الله نه غواړي 2 رکعات زمونږ د خلکو کې یو بالکل اډوس احساس نشته دی په دې خپل ماشومان باندې په دې خپل زنانو باندې موږ لږ رحم وکړو او دا کیسې پریږدو دین طرف ته متوجه شو د جرګې د نمونه درته دې نه مخکې واخیستلی شو دي چې کومې قربانۍ دې کې ورکړي او د عین د پښتو روایاتو مطابق بلکې دا دلی کتلی نی د مخې ورته باندې وي تکلیف بعضې مشرانو ته اوچت شو هغه تکلیفونو باندې الله تعالی دا روح ورته ورسوله قوم ته دا پیغام ورکوم خاص کر ګورنمنټ ته وایم چې د مارونو دا ایس بندول چې دي دا ډېر آسان کار دی جی دا دومره آسان کار دی دا چې هر تانه ته تاسو ملو شو د برنه پکې سیاسيان شفارسونه نه کوي او سیاسيان پکې د اله زری نه کوي دا خلک نه خلاصي دا ایس بندول دا ډېر آسان کار دی په دې باندې ته ګورنمنټ پیسې لګي او نه په دې باندې چې کوم څه ورته وایي سورس پکار دی سورس شتا ګورنمنټ سره خو ګورنمنټ زمونږه بالکل په دې شی باندې توجه نه ورکوي زمونږ جی عدالتونه هم داسې دي چې څوک عدالت هم نه جوړې نه دي بیا کیسې نه ختمېږي په قانونو باندې نو عدالتونو کې انصاف نشته دی یا خو دې پوهېږي نه نوی سټاف پکار دی نوی نظام پکار دی او یا که دې پوهېږي دا زمونږ ججان صاحبان که د های کورټ ججان دي او که د سیشن ججان دي او که دا سپریم کورټ ججان دي که دې پوهېږي نو دا خو آسان کار دی یو سړي د پټي دعوا وکړه په پټواري او تحصیلدار ګرد ور پړم بي دغه کې راوغواړو فیصله په وټاکو کنه تاریخونه پکې سره پاره ورګي خلک د تباہ او برباد قوم د تباہ کو شل کال او 1.5 کال زموږ کیسونه چلیږي نو زه دا وایم چې ضرورت زموږ د وطن نه د ټوپک کلچر په دې باندې نه ختمي زرګو والا بیا ختم کی او نه مولیان ختمولې شي دا د مولیانو د وسکارم نه د دې باندې مسلې اثر نه کوي دا د ګورنمنت چې کوم رټ دی او ګورنمنت چې کوم ذمہواری ده کدی ته کار ویلو بیا ته دښمنی بده نه کوي زما سره مړ شو او ګورنمنت زما تاسو کو ما ته دښمنه څه ضرورت دی ته دښمنی نه کوم چې ګورنمنت زما تاسو نه کې بیا به خپل تاسو په خپل کوم نو دا دښمنی بدی دا د ریاست کار دی ریاست د ذمہواری قبول کوي دا مسلې زمونږه یو داسې نظام برابر کی چې دا مسلې زمونږه ریاست ختمي باقي ټوپک والا چې کم دینن سبب ډیر زیات پیسې چې ټوپک په دور باندې پیسې ګټي هر څه
دې خوند ورکړی چې مړې دوه وکړم چې پیسې وګټم که مشهور شم آخرت خو خلکو نه هیر دی د دنیا لګي نه مشهور خو بشي او په آخرت کې بیا ځوانه چې کوم دی تباہ او بربادي لکه چې موږ ته د قتل اجازت نشته مسلمان د بل مسلمان دارو دی د خواص خان به د همایون به دا د جرګي بنیاد او ارباب قادر خان او دغه نومونه راته واخیستل او مولانا شایسته دی الله غریق رحمت کی الله دې زموږ ورور امین الحق به ته جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي نو هغه ډېرې قوریانو کې دا ټول دي نور ملګري که اسمانه خانامې پاتې شي که نه هغه پیر صاحب دی پکې او سخاوتي د صادقه جي دی پکې نو دا ټول دي ډېرې زیاتې قوریانې او ډېرې منډې تړلې او دا دغه پښتنو ته څه پیغام ورکوي خانه د قرآن نن نسلیم سوه کال وړاندې راغلی دی او په هغې کې یو آیات دی ولتکن امة یدعون للخیر تاسو د قوم خیر ته رابلئ نو دشمني الله وی او یا زل د خانه کعبه ورانه شي بیا به جوړه شي ما له پیس درد نه راځي خو یو انسان دې قتل کېږي ولې دا خانه کعبې عظمت انسان سره دی انسان خانه کعبې له ځي حیوان نه ځي څه نه ځي نه ځي پاتې شو دا چې دا کومه روغه تاسو نن وینئ دا روغه ما په سال 1984 کې یو کړې هم د دې کور د دې او د پیرنامې دزو شو پیرنامه دو الک ولاړو او دز چوک ممتاز وکړو زه د سړی هم رفتا بجو دا ټول راله میټریک دا چې راله مې دې بلډینګ نه تاسو اجازه ستا ته پته دا کور دشمندار دی حق نشي ویلی د شپې د پیران زما د پلار مور د سپینې وړی ما زه به دا برج روان کې روغم دا ما هغه برج روان دی روغه بیا ورکې سردار ممتاز خان خو دې ته مې دا خواستې چې اجرت مه کوئ څو پورې چې تاسو د راضینامو په حواله سره خبرو کا نو الحمدلله زموږ چې صبر راضینامې دي دا په زرګونو کې تقریبا زموږ 4500 نه ابو راضینامې شي دا نن کوم چې راضینامه وا دا یو ډېر اهم راضینامه اهم دا و چې په دې کې تقریبا اته مرګونه شو درې پکې زخمیانو او دا مسله د ترونو د وريرونو او د خورینو ترمنځ و نو بعضی دشمنی یا بعضی مسلې داسې وي چې د هغې بیا د حل کېدو څه لار نه نو دې کې الله تعالی موږ له کامیابي راکړه او دا تقریبا په شپږو میاشتو کې الحمدلله الله تعالی سره ورسوه تاسو یقینا چې ډېر دشمنو د معاملاتو نه تېر شوي د خلکو معاملات هم لیدلي د دې پښتنو د دشمنو غټې وجوهات چې کوم تاسو ولیدل چې خپله تجربه کې هغه څه دي او د دې د خلاصون به څه صورت دا یو اهم سوال دی مخکې زموږ داسې خلیل اصلاحي کمیټي پېښور په نوم باندې زموږ یو دا تنظیم چلېږي اوس الحمدلله خیبر پښتونخوا په نوم باندې زموږ دا تحریک چلېږي او دا الحمدلله په ټول پاکستان کې صوبه کې نه الحمدلله په ټول پاکستان کې زموږ د پښتنو غټه وجه دشمنو پوله پټې ورته ویلې شو د خپل رور سره انا پرستی زدبازي د دې په وجه باندې دغه دشمنه مونږ خپل رور ته سر نه ټیټو مونږ هر چا ته سر ټیټو خپل عزیز ته سر نه ټیټو چونکې مونږ له پکار دادي چې مونږ د خپل رور ته خپل عزیز ته سر ټیټو دا زمونږ ګټه ده الحمدلله اوس په چینجنګ را روان دی خو دې کې موږ سره د پولیس سپورټ یو اهم کردار دی د پولیس چې کوم سپورټ دی د هغې موږ سره په دې جرګو کې یو اهم کردار دی موږ غواړو چې څنګه د پولیس کردار دی داسې که دا نور ادارې موږ سره په دې کې سپورټ وکړي او زموږ امداد وکړي نور ادارو نه ستاسو مراد جسټس شو عدالتونه شو یا نور چې کوم زموږ د انټیلیجنس ادارې دي چې دې موږ سره په دې کې هیلپ وکړي نو انشاءالله هغه وخت لري نه دی چې زموږ د دې صوبې نه زموږ د دې ملک نه د دشمنو خاتمه ونه کړي بعضې مشران ورته موږ ته وویل چې د کوم کلاشنکوف کلچر یا اسلحه کلچر چې دی او د دې د زیاتېدل او بعضې خلک وایي دا وایي چې یاره زه به یو مړی دوه وکړم نه پس به زما پیسې ګټل شروع شي وایي دا هم د دې نن سبا د کلچر یو وجه ده بالکل
بعضې خلک دا ټوپک چې راواخلي نو هغه مزدوری له راخلي هغه یو پردی بچی قتل کړي او د هغه ټوپک په اړ کې دی بیا په ټول ښار په ټول بازار په ټول علاقه باندې بدماشي کوي دی کې بیا دی د خلکو نه بتې وصولوي خلکو سره ظلم هم کوي د خلکو ځمکو په جایدادونو باندې قبضې هم کوي او ظلم زیاتی هغه راواخلي بعضې ټوپک یو مظلوم د خپل ډیفینس دپاره راواخلي چونکې هغه نه خو ځمکه لاړه شي هغه نه دولت لاړ شي خو اخري د هغه عزت ته خبره راشي نو چې کله عزت ته خبر راشي نو د مجبورۍ نه بیا ټوپک راخلي نو دلته موږ ته دوه مخه دي یو ټوپک راخلي ظلم کبر او زیاتی د وجې چې هغه ظلم کبر او زیاتی وکړي بل ټوپک راخلي چې هغه وایي چې زما عزت دې بچړی شي نو دې کې موږ ته پکار دي چې په دې باندې فرق کتل پکار دي چېرې دا ټوپک ولې راغستی او دې بل دا ټوپک ولې راغستی سر پیغام څه ورکوي دې ولسته دې خلکو دښمنیان اعلام شته دی زموږ خو پیغام دا دی چې تاسو له الله تعالی داسې خواږه درانه مشران درکړي دي بل تاسو له الله تعالی چې کم کلتور درکړی دی کم زموږ روایات دي کم چې د روایاتو نه هټ کې الله تعالی موږ له چې کم شرعي نظام راکړی دی شریعت مصطفی صلی الله علیه وسلم کم چې زموږ شریعت دی که موږ شریعت ته وګورو ورسره قانون ته وګورو او بیا خپل روایات ته وګورو که چېرې موږ دا درې واړه فالو کړو نو الحمدلله زموږ به دښمنیانې نه وي بل زموږ د حجرې کلچر ختم شو که چېرې زموږ د حجرې دا کلچر برقرار پاتې شو او انشاءالله پاتې کېږي به ولې چې په دې باندې موږ خپل تحریک شروع کړی دی نو حجره زموږ درسګاه وه اوس حجره ختمه شوه خبره راغله بیټوکو ته او بیټوکو نه خبره راغله موبایل ته نو که چېرې موږ واپس خپل حجرې ته راشو د مشر د کشر احترام هم پیدا شي او موږ ګورنمنټ ته بالخصوص زموږ چې کوم مرکزي ګورنمنټ دی صوبایي ګورنمنټ دی موږ وایو چې په دې آتشي نسله باندې د دې مکمل بیان وکړي د دې لایسنس دې منسوخ کړی شي ډېره مننه سر تاسو ټایم راکولو ډېره